بسم الله الرحمن الرحیم. د جمال القرآن 45مه صفحه ده. د را اتمه روشنایي ده. د را اتمه روشنایي ده. درېیمه تنبیه ده. د دې درېیمې قاعدې پر بنا باندې په سورة والفجر کې چې پر واللیل اذا یسر باندې هر کله وقف وسي نو دا را ډکه ویل پکار دي. ولې په یسر کې چې ودرېدو را مو چش کړه، را مو چش کړه، تر را مخکې چش دی، سین دی، هغه هم ساکن دی. نو دې څه درته ویلي ول؟ بله چا ته ګورې؟ درېیم حرف چش دی؟ یا ده. پر هغې باندې نو پر درېیم حرف چې زور وي چش ویل کېږي؟ نو باید څنګه وویل سي؟ واللیل اذا ینسر ډکه ینسر. لیکن دی وایي بعضې قرا دا په باریکۍ سره وایي واللیل اذا یسر. څنګه؟ اذا یسر. هغه کسان یې ولې باریکه وایي؟ قاعده خو دا ده چې باید دا را، هغه کسان دا را ولې هغه وایي د دې اصل یسریو. څه شو؟ یسریو. اذا حرف شرط چې پر داخل سو باره عمل وکي. حروف شرط چې پر دغه باندې روح الله چې دی مولوي صاحب زوی دی د کتابونو پوښتنه وکړو. حرف شرط چې پر یو کلمه داخل سي باره څه پکې؟ ان یضرب، ان تضرب، اضرب. څه کوي؟ او اول جز ته څه شی ویل کېږي؟ دوم جز ته څه شی ویل کېږي؟ د چې اول ته شرط وایي، دوم ته جزا ته ویل. جلا څه دي ویل؟ جلا جزا. اول ته شرط وایي، دوم ته. دا حروف شرطیه چې پر کلمات صحیحه باندې داخل سي باره څه عمل کوي؟ جزم کوي. ان تضرب اضرب. اصل څه شو؟ ان تضربو اضربو باید څه شي وکړه؟ او که پر ناقصات داخل سي بیا څه کوي؟ اخري حرف غورځي. ان ترمي څه نه کوي؟ ان ترمي څه نه کوي؟ ان ترمي ارمي. ان ترمي ارمي. ان ترمي ارمي. که تا ویشتل وکړه زه هم ویشتل کو. اصل څه شو؟ ان ترمیو ارمیو. څه شی وغورځوئ؟ چې ووایم له رحمت الله خوندا ځای ان ترمی، ان ارمی، ان نرمی. در اصل یرمیو، ترمیو، ارمیو، نرمیو و چون این شرطیه معلومات در اول شان در آوردن اخیر شان را جزم کردن و علامت الجزم در اخیر مفردات معطل اللام مختی د تیمور شاست دی خپله وایي. اخرش وقف علامة الوقف در اخیر مفردات معطل اللام التي ویلي وه. وعلامة الوقف در اخیر مفردات معطل اللام سقوط حرف علت شد. سقوط تاز یرمیو، ترمیو، ارمیو، نرمیو گشت. این یرمی، این ترمی، این ارمی، این نرمی. سیسو اوس دا اذا چې پر یسر باندې داخل سو، اذا شرطیه د یسریو هغه یایه وغورځول. نو بعضې کسان علما دا وایي دا را دي دلته باریک وویل سي چې اشاره راسي وحذف ته د یایې محذوفې. څه شي؟ لیکن دا قول مرجوح قول دی، ضعیفه قول دی. دا قول قوي قول دا دی چې محذوفاتو ته نه کته کېږي. بس را ساکنه ده. د دومي قاعدې مطابق مو ما قبل ته وکته. ما قبل هم ساکن دی. د درېیمې قاعدې موافق مو و درېیم حرف ته وکته. پر درېیم حرف باندې زور دی. لهذا دا را دا کول کېږي څنګه؟ واللیل
اذا يصر. لیکن بعض قراو د دې را باریک ویل اولا لیکلي چې ښه خبره ده چې لیکن دا روایت ضعیفه دی. له دې سببه دا را د دې مذکوره قاعدې موافق ډک ویل پکار دي. واللیل اذا یسر. څلورمه قاعده د دې خلاصه ما تاسو ته بیان کړې وه نه. د را وروسته په یو ځای کې په قرآن شریف کې اماله ده. ما لږ تفصیلي درته ویلي وه. ما دا قرآن مجید چې موږ څرنګه وایو، دا قرآن مجید چې موږ څرنګه وایو، دغسې ویلو ته یې روایت حفص وایي. دغسې ویلو ته یې روایت حفص وایي. حفص د امام عاصم صاحب شاګرد دی. حفص یو روایت دی. په قرآن کې 19 روایتونه نور دي، یو روایت یې حفص دی، دا یې 20. په قرآن مجید کې 10 قراءتونه د 10 امامانو چې بیا د هر یوه دوه شاګردان او راویان دي چې هغه ته روایت وایي. دا مشهور او متواتر دي. څو قراءته؟ 10 قراءته. د هر قاري څو شاګردان دي؟ دوه. نو څو روایته شوله؟ حفص په هغه شلو کې یو روایت دی. په هغه شلو کې په دې کې په نور روایتو کې امالي ډېرې دي. نور روایتونه چې هغه داسې وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. زبس مختم سيسو اوس خلاصو. په روایت حفص کې یو ځای اماله ده. بسم الله مجریها ری 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 ری. اوس دا پوره زبرم نه دی چې را زیرم پوره نه دی چې را. نو څنګه بیا وایو؟ ولرا دا حرکت به زیر وبولو او را به قاعده. د را وروسته په یو ځای کې په قرآن شریف کې اماله ده. نو د را دا حرکت به زیر وکړو، را باریک ووایو. هغه ځای دا دی بسم الله مجریها. دا را باریک ویل کېږي. تلفظ یې څنګه کېږي؟ لکه څرنګه چې د لفظ د قطرې دا را چې ویل کېږي. دا قطرې لفظ چې دی دا پښتو لفظ نه دی، دا اردو لفظ دی. بارش کی قطرې چې شي او په پښتو کې دا چې دی دا بیخي ډېر دي. دا امالې بیخي ډېرې دي. صحیح شو؟ اوښکې تویوې، اوبه تویوې، اوبه راوړې. څوک داسې وایي؟ اوښکې تویوي، اوبه راوړي. داسې وایي؟ څنګه وایي؟ اوښکې تویوې، اوبه راوړې، شلومبې، مستې، پراټې، خراټې. اگر دی اماله و دې ته وایي چې فارسي والا ورته یایي مجهول وایي. فارسي والا ورته مجهول. دغه چې اوس ما ټول دا تلفظ الف ب ت س جم ه خ ر ز دی. اگر د خیر سره څه شي مجهولي ویلې. نو در مجریها را باریک ویل کېږي. چې ویل کېږي څلورمه قاعده موږ خلاصه څنګه ویلې وه؟ په قرآن مجید کې په روایت حفص کې یو ځای اماله د هغه لفظ دی د مجریها. د را دا حرکت به زیر وبولو، را به. پنځمه قاعده هغه را چې د وقف په سبب سره ساکنه وي. ګوري هر حرف دا تاسو چې د قاعده بغدادي ویل ځکه یو تعلیم ماته اوس وایي. مثلا راته ودرېږي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. په دې نوراني قاعده کې دا ورښیي. مثلا علم بالقلم مخته وقف اگې وقف علم بالقلم. أبدا مخته وقف أبدا. أحد مخته وقف أحد. رقبة مخته وقف رقبه. نیم قرات په دغه تلفظ کې زده کړي.
په دې نوراني قاعده کې نیم قرات په د تلفظ کې دا ورته ویل استاد چې ورته ویلي نیم قرات په دغه وخت کې زده کړی دا شی په قاعده بغدادي کې بیا نشته. اوس سره خلاص شو. هغه را چې د وقف په سبب سره ساکن وي نو خو ظاهره خبر دی ساکن چاته به ګورو په هغې کې د قاعده نمبر دوم ماقبل ته او که هغه هم ساکن بیا به څه کوو د درېیمې موافق به د هغې څخه مخکې حرف ته او کله بیا د هغه څخه مخکې حرف ته کتل پکار دي را دې باریک یا ډک وویل سي. په دې کې دومره خبره باندې نور هم ځان پوه کړي چې د اولني حرف ته کتل ما قبل هغه وخت دی چې په وقف کې دا را بلکل ساکنه سي چې سي ساکنه سي. وإلى الله المصير وإلى الله ترجع الأمور نو بار چاته کته کېږي ما قبل ته دې ته وقف بالاسکان وایي چې ته وایي لکه د وقف کول چې عامه طریقه هم دغه د وقف بالاسکان لیکن د وقف کول یو بله طریقه هم شته ده چې په هغه کې موقوف علیه حرف بلکل ساکن کېږي نه بلکې پر هغه باندې چې کوم حرکت وي هغه هم ډېر خفیف سپک ادا کېږي چې کېږي دې ته روم ویل کېږي چېرته کېږي وقف بالروم دا روم صرف په زیر او پیش کې ورته ویلي مې ونه روم په زبر کې د دې مفصل بیان به په 14 روښنایي کې راشي انشاءالله تعالی. نو اوس څه به کوو دلته دا خبره یادول ضروري ده چې که چېر پر داسې را باندې په روم سره وقف وشي نو بیا د را څخه مخکې حرف ته نه ګورو څه کوو کوم روم په پیش کې کړی و غږ نه کوئ کوم روم په پیش کې کړی و که روم په زیر کې څه و نو په روم سره وقف وشي بیا د را څخه مخکې حرف ته نه ګورو بلکې په خپله را باندې چې کوم حرکت دی د هغه موافق دی ډکه که په پیش کې روم سوی وي یا باریک وویل سي که چیرې په لکه پر را ده والفجر وليال العشر عموما خو موږ وایو والفجر را چش کو ډکې وایي ساکنه ویه د درېیمې قاعدې موافق را ډکه وایو که بالفرض وقف بالروم بیا څنګه وایي والفجر نو را څنګه وکېږي چې پر دغه طریقه سره په روم سره وقف وشي نو را باریکه باید وویل سي ولې خو د را درېیمه حصه د حرکت چې زیر دی هغه او پر را د منتصرون باندې چې وقف وشي یعنې وقف بالروم وشي نو را به څنګه وایي ډکه وایي ولې پر منتصرون باندې پر را باندې پیښه دي پیښونه دي نو د پیښ یو حصه چې ښکاره کړله لکه پیښ چې ښکاره کوي د پیښ په حالت کې را څنګه ویل کېده دا خلاص اوس تاسې په اتمې روښنایي سر خلاص شو په اتمې روښنایي کې څو قاعدې وې اوس د نهمې قاعدې یو څه خلاصه هم واورئ د نهمې روښنایي اوس د نهمې روښنایي خلاصه واورئ د جمال قرآن په نهمه روښنایي کې د صفات عارضیه محسنه مزینه محلیه څخه د درېیم حرف دی میم لر من م میم اوله قاعده میم چې متحرک مخفف وي په هغې کې د ښوولو هېڅ قاعده نشته څه مې ویل متحرک معنی حرکت لري مخفف معنی یعنی مشدد نه وي لکه وما ادراک څنګه وما ادراک په دې کې هېڅ قاعده نشته داسې قاعده چې مطلب پر یو بل شي دي موقوفه وي میم که متحرک مخفف و په هغه کې د ښوولو هېڅ قاعده نشته دومه قاعده میم که چیرې مشدد و لکه اما فلما ومما نو په هغه کې ادغام مع الغنه ضروري ده ادغام مع الغنه د درو حروف په اندازه به درېږي دوه میمه دي او یوه د یوه الف په اندازه سره غنه هم پکښې ده نو پر مما فلما وما څومره به درېږي د درو حروف په اندازه دا دوه قاعدې درېیمه قاعده میم که چیرې ساکن و نو د هغه وروسته ته ګورو کې وروسته بل میم راغلی و نو دا ساکن میم په بل میم کې مدغم و لکه الیکم مرسلون بإذن ربهم من كل امر څلرم تر میم ساکن وروسته کبا راغله تر چې
هلته اخفای شفوي کېږي لکه ترميهم بحجارة ألم يعلم بأن الله يرى څنګه أبل رسول شيء بل أدغموا كم ربهم بذنبهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير تدري زين تشتر وسفوري تروسفوري ويلي ودمي ساكن رس عبارة چیز كده أول مثال چیز نہیں أول مثال چیز نہیں ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة مكتب إن ربهم بهم يومئذ لخبير ألم يعلم بأن الله يرى سيسو دا دري مثال نزدك سيسو پنځمه قاعده څومره قاعده پنځمه قاعده د میم ساکن وروسته کنه میم او نباوه څه شي کنه میم او نباوه ساکن میم وروسته نور توري راغلي وه په ټولو کې اظهار دی اظهار دا معنی اواز به په ذمه ته نه بیا ژر بیا وایه درېږي به هم ورباندې نه پنځمه قاعده چې شوله د میم ساکن وروسته که نه میم و نه باوه بلکې دا نور توري وه پر ټولو باندې اظهار دی اظهار دا معنی اواز به په ذمه ته نه بیا ژر بیا وایه